د نومبر په اند کې ګوره دې دانې شروع کړلې او دا دانه چې کچوي اوس دا موږ راوشو کوو نو دا د سلاد دی او که ته سپینه کې او که دغه کسې پخوي نو دا بیا تورای په شانته سبزي ده. دا دانه ده او دا کټ کوو پکې تاسو ته ښایو چې دا پکې څنګه وي. دا ستاسو مخکې کټ کوم چې تاسو پکې وینئ پکې دا شی دی او په دې کې پکې دا یو مغز دی دا یو دغه یو مغز پکې وي دا او دا مغز دا د دې تخم دی خو دا کېږي نه لحاظه ګوره دا سوله راځي مخکینی دانه ده تازه نه ده دا مغز کوم تاسو وګورئ دا تنکی دی نور په شانته نه دی دا هم خوږه ذایقه لري. دا کته نږدې وکړه دا یې د دې مخکې ونیسئ تاسو اوس دا چې موږ داسې سپین کړو دا پټ ترېنه لرې کړو دا یو او دا هم داسې راواغېستله دا د دې کچه پنګره ده په خدای یقین کو دومره خوږ څیز دی که نه زبردست څیز دی او که چېرې تاسو پخوئ نو دا به دا سایډ به صفا کوئ او سره د پټه به یې پخوئ دا اوس سلاد شو او که دا داسې صفا کړي داسې او بیا یې پخه کړي نری به کړ ګوره دننه صفایي ضرورت نشته دننه صفایي بالکل ضرورت نشته بس دغه یو هډوکی پکې دا دې لرې کړو دا پټ یې لرې کړو چې دا سلاد دی او که دې پخه کړله نو بیا تاسو پخې ټانګره وخورئ چې هغه څنګه زما په لاس کې ده بالکل نرم د دې په شان ښایسته سبزي ما ډو سره پاکستان کې لیدلې نه ښیمه د دې دانه دې ځای نه د دې دغه راوځي بیا یو جبه شانت راوځي او دې نه د دې تخم کېږي او دا د دې دانه ده دا زما په لاس کې د سبزی هغه پخه شوې دانه ده چې چایوتي ورته وایي د بار نه راغلې ده او تاسو که دا خوا کې وګورئ په دې کې دغه دی پکې دې ځای نه نوی تخم چې دی د هغې تیغ راوتلی دی دا طرف یې په ښکته کې او دغه کسې ښه کړه دا دومره دا دانه 1.5 کیلو نه سیوا ده کله پخه شي نو دا تاسو ګورئ دا پکې نه داسې نرمه بهترین ذایقه لري او 16-17 کیلو تاسو نه په یوه هفته کې درکوي دا یوه دانه به تاسو ته میلاویږي په 500 روپۍ باندې او ما سره دانې پاتې صرف اته دي نو پهلې آئیے پهلې پایے بنیاد باندې او دا مونږ بار نه راغوښتې لومبی څو والی وکړئ او خوشحاله به